او د دې عنوان دی امیل. جندي د خپل وحدت په تار پیلې دی یو کېږي، جندي د خپل وحدت په تار پیلې دی یو کېږي، امیل ترنه جوړېږي. اته کلي دي واړه شکر باندې یادېږي، د یو بل زارېږي. او د خیال نیلې تنګینه به تر پړانګو مې روان وي، امیل به مې عنوان وي. د خیال نیلې تنګینه به تر پړانګو مې روان وي، امیل به مې عنوان وي. تر څو چې د شهید بدل غني د غم داستان وي، وګ وګ به شاعران وي، نو دا غږ به د ولس بچي بچي ته مې رسېږي، امیل ترنه جوړېږي. او شیرپاو کې زیږېدلې بهادر او لاجوابو، ښایسته لکه ګلابو. تلي کې سرکې خو چې قایل د انقلابو، د هر چا انتخابو. نو حیات به خود حیات وي چې په زړونو کې اوسېږي، امیل ترنه جوړېږي. حاجي محمد امین د عمرزو چې باوصول و، سوچه عاشق رسول و. خاوند د مرتبې او د شیرونو پر نزول و، سوچه عاشق رسول و. نو کلام کې همدا خبرې ځای په ځای ښکارېږي، امیل ترنه جوړېږي. غازي او مجاهد په تورنګزو کې یو انسان و، نیازبین د پاک سبحان و. غازی او مجاهد په تورنګزو کې یو انسان او نیازبین د پاک سبحانو. لکړو کې نن پروت دی اشنغر چې پیروخانو، هغه میر د کاروانو. د قام شهیدان نمرې رحمتونه پې ورېږي او امیل ترنه جوړېږي. انګریز چې کله دلته او بدل ټول نظام و، هر کس د دیو غلام و. بس یو په پښتنو کې باچا خان و چې نیک نام و، فطرت کې اسلام و. تحریک د ازادۍ او اطمانځو نه شروع کېږي، امیل ترنه جوړېږي. رزړو کې یو داسې نیک سیرته شخصیت دی، د ټول کلي عزت دی. الله ورله ورکړی په خپل فضل معرفت دی، همه انسانیت دی. روجه وي که اختر د باباجي حکم چلیږي، او تحصیل دی هم ذله ده چې نامه یې 400 ده، په هر لحاظ پوره ده. تحصیل دی هم ذله ده چې نامه یې 400 ده، په هر لحاظ پوره ده. ښکاره د پېښوره د مردان منځ کې پرته ده، په هر لحاظ پوره ده. نو مفتي عبدالله شاه پکې د نور غوندې ځلېږي، او په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی. په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی، په هر چا باندې ګران دی. شاعر دی هم ادیب دی، قدردان د هر انسان دی. اکرام دی مهربان دی، مشال د مینې بلکې رڼاګانې ته خورېږي، او امیل ترنه جوړېږي.